همدغه رنګې د نبی علیه السلام ارشاد دی چې کوم انسان د الله رب العالمین د رضا دپاره حج وکړي داسې حج وکړي چې په دغه حج کې دا انسان د فضولو خبرو نه ځان وساتي نو دغه انسان دا حج د انسان ته به څومره فایده وي دا انسان به د ګناهونو نه داسې پاک شي لکه څنګه چې یو ماشوم د مور د غېږې نه پیدا شي او دا ماشوم د ګناه نه پاک وي نو همدغه رنګې به دا انسان د ګناه نه پاک شي دویم نمبر دا چې په دې حج سره به صرف رضامندي د الله رب العالمین عرض وي نه به په دې حج سره د شهرت عرض وي نه به ریاکاري مقصد وي صرف د الله رب العالمین د رضا طلبګار به وي نو الله رب العالمین به د دې انسان تمام ګناهونه د دې حج په وجه باندې معاف کړي بل حدیث مبارک کې راځي کله چې قیامت نږدې شي نو نبی علیه السلام فرمایي زما د امت امیران او مالداران خلقو دا چې حج ته ځي نو دا به صرف د سیر سیاحت دپاره ځي ځکه د لندن او د فرش تفریح یې ونه کړه او د حجاز تفریح وکړه نو زما عزتمندو نبی علیه السلام مبارک فیشنګوی ده چې آخره زمانه کې به داسې خلق قیامت ته نږدې وخت راشي چې په هغې کې به امیران او مالداران خلق صرف د حج چې کوم دی دا به د سیر و سیاحت دپاره به ځي او تجارت کوونکي خلق دوی به صرف د تجارت دپاره ځي چې یاره موږ په هغه ځای کې تجارت وکړو له 100 روپۍ ځان سره 100 روپۍ وګټو نو د هغې مقصد به هم د الله رب العالمین رضا نه وي دریم نمبر غریبانان خلق په صرف د سوال دپاره هلته ځي او هلته به سوال کوي نو زما عزتمندو د دغې خلکو په حج سره دا ګناهونه نه معاف کیږي او دی داسې نه معاف کیږي لکه څنګه چې مخکې حدیث مبارک کې تیر شو ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک راضي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو ځل ما د صفا او د مروه په منځ کې چکرې پوره کړې په دغه دوران کې یو جماعت راغی چې هغې په خپلو اوښانو باندې سوارو د اوښانو نه کوشو او د بیت الله شریف طواف یې وکړو او بیا په صفا مروه په منځ کې سغې وکړه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایي ما ترې نه تپوس وکړو چې تاسو څوک یې هغې وویل چې موږ د عراق خلک یو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دلته کې تاسو څنګه راغلي هغې عرض وکړو چې د حج دپاره راغلی و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې نور څه عرض هم نو وینا صرف د حج دپاره راغلی و یا د میراث د چانه مطالبه کول یا د قرارداد نه پیسې وصولول یا چېرته د تجارت په غرض خو نه یې راغلی هغې وویل چې نه نور څه عرض مو نو صرف د حج دپاره راغلی و حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته ووی چې اوس د نورو اعمالو سره شروع کړئ یعنې ستاسو ټولو ګناهونه الله رب العالمین معاف کړل نو حج صرف د الله رب العالمین د رضا دپاره کول
پدې کې نه د نور څه سوچ کول، نه د مال تجارت سوچ کول، نه د چکر د سیر و سیاحت سوچ کول، او نه چې کوم دی د سوال سوچ کول. نو الله رب العالمین په دغه حج سره د انسان تمام ګناهونه معاف کوي. څومره حاجیانو چې د حج دپاره داخلې کړې وي نو خالص د الله رب العالمین د رضا نیت وکړئ چې الله رب العالمین زمونږ او ستاسو د دې په برکت سره راضي شي او زمونږ او ستاسو ګناهونه معاف کړي.